بسم الله الرحمن الرحیم. باب الفوات. دا باب دی د حج د فوت کېدلو په بیان کې. دلته فوات ذکر کړو. باب الفوات منځ کې وی باب الفوائت جمع سره ذکر کړي. وجه دا د منځ جمع د ډیر منځونه دی او حج خو فقط یو وي، عمر کې صرف یو وي. د احصار نه رستو ذکر کوي ځکه د احرام هم او ادا هم وا دلته ما احرام هم دې بیانوي ان شاء الله اور سره ادام دا او په احصار کې احرام د خو بلا ادا ده. هغه د دې په مقابله کې مناسبت سره ګوي چې مفرد او مخ کې کو. باب الفوات البحث الاول دو بحث برات ذکر کئی. ومن احرم بالحج احکام فائت الحج. موږ دا خبره ذکر کړی و چې د چانه وقوف عرفه فوت شو بس حج فوت شو، او که یو لحظه هم عرفات منی وقوف فکړلو د زوال نه والا د نهمې ذل حج زوال نه تر سبا صبح صادقه پورې بس وقوف عرفه وشولا، او که بیخي چا وقوف نکړلو په دې دوران کې بس به حجم فوت شو، حج نه کیږي. رسو به بیان کې ان شاء الله چې کوم صورتونه کې حج فوت کیږي دغه اسباب څه دي. نو مسله را ته بیانې کچا فرضي حج کولو که واجب حج کولو یعنی نظر منلو او یې نفلی حج کولو صحیح او که فاسدو، خو چې عرفي وقوف د عرفات وقوف تفوت شلو د یوم النحر صبح صادق داخل شو بس حج فوت. ومن احرم بالحج ففاته الوقوف بعرفه حتى طلع الفجر من يوم النحر. تقریبا شپږ حکم لګي وسخه. اول حکم دا فقط فاته الحج، حج فوت شو ځکه حج خو په حقیقت کې عرفه ده په دې ورسېدلې. یو دویم وعليه ان يطوف دا به طواف کوي، الکه حج تفوت شو نو طواف د سره پاره کوي. نو احرام تړلې دي او د احرام د تحلیل لپاره یو نسک ادا کول ضروری دي. حج فوت شو نو عمره دی وکي، نو افعال د عمره به وکي به دې سره بزان حلال کی. افعال د عمره معنا طواف به وکي، سعی به وکي، حلق به وکي، بس قصه ختم شي. نو وی علیه ان یطوف ردم حکم شو. دریم حکم طواف به وکي، سعی به وکي او يتحلل ځان به حلال کی. هغه دا درې وړ یو حسابونه بس مجموعي تور معنی دا دویم شو. کبیل بلی څلوري ولګول د څلور احکام ولګول حقیقت کې. پنځم ويقضي الحج من قابل راتلن کې کال به حجم کوي. او شپږم ولا دم علیه دم پنشتره. تاسو پیږئ امام شافعی رحم الله فرمای د قضا سره بدمم دی او دلیل پیش کړي لانه روي ذلك عن عمر بن الخطاب. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه شان نقل دي دم او قضا دواړه. تاسو پیږئ موږ ته جواب کوو چې دغه دم په استحباب حمل له استحباب نه کړي دي، نور دم نه واجبېږي ولا دم علیه. وجه لأن التحلل وقع بأفعال العمرة والدم بدل عنها فلا يجمع بينهما. دا قاعده ذکر کړی دا بې دم خود دې د بار دې چې افعال عمره ادا نکړه لکه د محصر په صورت کې برون تیر شو، افعال ادا نشو ځاني پغه حلال نه کو نو دغه د بار دم شو. دا خو افعال عمره وکړه کنه نو اصل ما جراته کو نو دغه خلیفہ چې د دم هغه د ضرورت دی او اصل خلیفہ ترمنځ جمع خونه کیږي. هغه استحباب نه کوي به خبره ده. ما به خبره مالي پوه شولې نو دا دم علی چې کله فعل عمره نه ادا کوي او تحلیل کوي دل خو ادا شو. لأن التحلل وقع بأفعال العمرة والدم بدل عنها فلا يجمع بينهما. بدې مثلا پوه شو. بهرحال شپږ حکمونه ولګېدل. وقوف عرفات فوت شو، حج فوت شو، طواف بکئی، سعی بکئی، ځان به حلالي، راتلونکي کال به حج کوي، دم به نشتا.
وسوال دا دی دا احرام د حج باقی دی کنه دی نه طرفین و احرام د حج باقی دی لا امام ابو یوسف رحمه الله وی کله چې افعال د عمره ادا کول یعنی عمره ته جوړه شولا افعال انه حج ختم شو احرام د حج ختم شو احرام د عمره ته جوړ شو او طرفین وی د سر عمره دنه تش افعال بد عمره کې دا خبره ما ول کې نه وکړي دا څه چې ما ول کې ویل امام ابو یوسف رحمه الله راي وا چې عمره به ادا کی طرفین وی عمره نه د عمره افعال به کې نور عمره به نه او د دې د بار به وکي چې ځان حلال کی لہذا دا څه به موږ نه وایو چې دې سړي عمره ادا کړله امام یوسف رحم الله وی د حج احرام بدل شو د عمره په احرام باندې چفال وکړه نو بینه عمره ادا شوله تاسو په شولې وقال ابو يوسف يسير احرام العمره ولي لان اداء افعالها باحرام غيرها اوي دا کې دې نشي چې عمره ادا کې او احرام د غیر وي د حج وي لہذا احرام با د حج نه عمره تروړي لکه څنګه چې سره تکبیر تحریم وکي د فرض او بار او به نفل تو وړي دا خبره ان شاء الله به کو هغه وی عمره نه جوړیږي مگر دا عمره ته نشته جوړول مگر دا چې د حج احرام ختم کړي او د خلا د حج احرام نه دي ختم کړي نو عمره احرام ته څنګه راړي خبره خو فيغو کنه لأن الإحرام متى انعقد صحيحا ضابط لكذا لا يكون الخروج عنه لا يمكنه الخروج عنه الا باداء الافعال یو سره چې د چا لپاره احرام وتړي دغه احرام نه نوځي مگر دا چې دغه افعال ادا کینو د خود حج د لپاره احرام تړلې دي نو چې افعال نه دي ادا کړي نو د دې حرام نه څنګه وځي د عمره حرام د لپاره نتیجه به څه فائدہ د اختلاف اوس کې وسړې دا احرام لري نه کی او به حج وکي حج صحیح ده کنه امام یوسف رحم الله وای صحیح دی ځکه د احرام د عمره ګرځیدل عمره سره حج بنا کول لا ټیک دی وای د احرام ګرځیدل د عمره د پاره راتلون کې کال بده باندې حج کوي کنه کولې شي پی او طرفین وای نشي ځکه یو احرام د حج تړلې غیمه افعال نه دي کړي بل حج په څنګه وکي بلا طرفین وای دا عمره نه ده نو د چا چې دا راي دا چې عمر کې یو بیر عمره کول واجب دي دغه بنظمانه عمره ادا نشوله دا دا عمره نه ده او د چا راي چې دا د چې لکه امام یوسف رحم الله چې عمره ته احرام روا وختلو نو بس عمره ادا شوله نو څوک چې وای عمره بیر واجب ده نو بنظمانه امام یوسف صاحب د قول موافق عمره ادا شوله به بلا سره چې فایت الحج نه احرام په حالت کې بغیر د عذر عمده سکور کې نشي پاتې کېدل بلکې د عمره افعال بکې ځان مخامخه حلالي مخ کې جی وسره شي حج کله فوت کیږي دا غي څلور اسباب دي نو ارشاد الساری کې فصل لفصل الاسباب الموجبه لقضاء الحج اربعه حج کله فوت کیږي ما دا تعبیر وکونه کده سی وایو چې دا قضاء حج د بار حج بکله قضا راوړي دا غي د بار څلور اسباب دي نو صحیح شو دا تعبیر یې خدای کا څلور اسباب دي چې هغه کې به د قضا د حج کې یعنی حج فوت شو الفوات فوات الوقوف کله چې وقوف در نه فوت شو بس حج فوت شو بس به قضا راوړي او دیم والاحصار اي عن الوقوف صلاه محصر شي د وقوف نه پرونو ویلو به حج فوت شو احصار ادریم والافساد اي بالجماع یو سړي جما وکړه د عرفات نمخ کې وقوف عرفین نمخ کې حج فوت کیږي موږ ویلو کنه او څلورم والرفض رفض احرام الحج بعد احرامه به سابقا رفض د احرام حج وکي د حج د بار احرام تړلې دي نسی وایا احرام د حج وتړي او به دوباره دغه معنی ځان حلال کړي نه افعال نه ادا کړي به په احرام د حج وتړي نه مخکینی رفض وکړلو ماته کړلو دغه بوس قضایي د ضرور صورتونه شو البحث الثاني احکام العمره عمره احکام
والعمره لا تفوت دو مسلې بیانې بس یو دار چې عمره کلم نه فوت کیږي وجه دا ده چې دا عمره غیر موقته د خاص وخت ورل نشته موږ ویلو کوم عبادت چې مطلق عن الوقت وی غیر موقت وی هغه فوت کېدل سره د وخت په تیریدل سره د سیوایا د وخت په تیریدل سره فوت کیږي نه غیر بر خاص وخت نشته به موږ ویلو عمره څلور اشیاء دي احرام دی دا شرط دی ادا د بارا بل طواف دی او بل سعی دا دوه ارکان دي او بل حلق یا تقصیر دی نو دا بکی د بارا د حلال دلو د بارا شرط دی ښا بر حل دوه ارکان او دوه شرایط واجبات دویمه مسله بده کی بحث ثانی کی وهي جائزه مسله دا کوي عمره په ټول کال کې جایز ده البته 15 ورځو کې عمره مکروه ده دا عرفه ورځ ده یوم النحر ورځ ده غټ اختر ورځ یو لسمه دولسمه او دی لسمه ورځ ته ایام التشریق وهي جائزه في جميع السنه الا 5 ايام يكره فعلها فيها يوم عرفه ويوم النحر وايام التشريق ويشبه والركن لا يجوز عنه البدل والواجب يجوز عنه البدل اذا تركه دا یو قاعده ذکر کړی د عمره د مخکې مسالې سره تعلق ساتي او رکن چې فوت شي دغه به بدلونه نه ښه که واجب فوت شي به دغه د بر بدل وي خمخ کې راځي نو بدی یکره فعلها فيها د عمره فعل بدی 15 ورځو کې مکروه دی دې معنی دا ده چې بدی 15 ورځو کې ورله احرام تړي دا به مکروه ده نه کې احرام دې مخ کې تړلې به مکرهات به کې نشته څه مطلب اما اذا اداها باحرام سابق كما اذا كان قارنا ففاته الحج وادى العمره في هذه الايام لا يكره دا وخت تیر شو کنه قارن دې حج فوت شو او افعال د عمره کوي کنه هغه کې کراهت نشته ول احرام مخ کې نه تړلې دي نو کراهت ال دې چې دی وخت کې احرام وتړي خو کچا بدی ورځ کې عمره ادا کړله نو سره د کراهت ادا شو لخه مخ کې راځي دویم نمبر وصف د عمره شرعي حیثیت سره ول عمره سنت زمونږ د حنابو په نسبت باندې سنت مؤکده ده څوک ته واجب وي څوک ته فرض کفایي وي او افعال د عمره وهي الاحرام والطواف والسعي احرام دم فعل له پاتې شول حلقه سره سره هوتی وزي برحل عمره زمونږ د حنابو په نسبت باندې سنت ده او د افعال دي او څوک چې ته واجب وي هغه دلیل پیش کوي څوک چې ورته سنت وای یعنی واجب نه دا غو د بارم دلیل له او صاحب د اصول هدايه د اصل د هدايه نه اخیسته دي لان النصين متعارضان في العمره دون سنه په عمره کې متعارض دي او به الاصل ان الفرضيه لا تثبت مع التعارض في الاثار کله چې په اثارو کې تعارض وي به فرضیت نه ثابتيږي او منګه تقریبا 77 نمبر ماده ویلی و لا حجه ما احتمال الناشي عن دلیل اندام ویلو کنه چې کله احتمال نشي دلیل به حجت نه جوړیږي نه تل سره سنتیت احتمال له لحاظ دلیل بوجوب باندې نه جوړیږي دینه تیر شي باب الهدي هدي ستوي وهو اسم لما يهدى من النعم الى الحرم ليتقرب به دا نوم د هغه حیوان دی چې هغه حرم ته بوتللی شي دې د پاره چې سړی په الله تزان نزدیک یعنی عبادت پی وکي نو به تور عبادت چې کوم حیوان حرم ته لګل شغی ته ویل کیږي هدي دا باب اخیره کې ذکر کو وجه سره مخکې قران او مخکې تمتع او مخکې احصار او مخکې جنایت کړو دا احرام او یا د حرم دغه جزا په واقع شوی و نو دغه بوجه به هدی لازمي ده نو غټول اسباب د هدی او د مسبب دی او سبب مخکی او مسبب ور بسینو او به هدی کې لغتونه هدیم د اسکان الدال و تخفیف الیا هدی
او هدیم د کسر الدال او تشدید د یا هدی ان شاء الله قربانی کې به وایو تاسو پوه شئ کنه ابحاث د باب 15 دی اول نمبر انواع د هدی د بار درې انواع دي یو غړه چيلي ایو انواع ده او میخه د بل انواع اوخه درې نوع دي الهدي ادناه شاتون لقول ابن عباس رضي الله عنهما ما استيسر من الهدي شاتون هم دغه شان ولما روي انه صلى الله عليه وسلم سئل عن الهدي فقال ادناه شاتون نو ادناه شات ده وهي من ثلاثه انواع من الابل والبقر والغنم ابل نبي خاري کې سني شرط در روانه ده مساله یعنی 15 کال عمر د وخ پر شوی شپږم کې ګډ وی به الفاظ دیگر رسو بقاعده وایو بکم حیوان چې قرباني کیږي هغه هدیه د بارا کافی کیږي هم دغه شان د ماشوم حقيقي د بارم دغه شرایط دي مسنون حقيقه والی چې کله دغه حیوان کې شرایط د هدیه او شرایط د قرباني پکې وي والبقر غوا د دې سره میخه دم شامل لې چې دوه کال عمرې خلک وي دوغه خدای او بل غنم دې ګډ او بزا چې یو کال عمرې نور قسم سکو دیم نمبر شرایط د هدی راته بیانې باقي کې شرط اول تمام عمر ده شرط ثانی عدم عیب ده نو عمر به پوروي عمر پوری ډیر بار فقاده سے تعبیر کوي الکا داغه حیوان قرباني صحیح کیږي هغه به تور هدی صحیح کیږي چې سنی وي سنی په خوانو کې چې شپږم کال مانی ګډ وي په وګانو کې چې بدریم کال ګډ شي دوی پوره شي او بغړو چيلو کې چې یو کال پوره شي یو کال چې پوره شي بده سوای 15 کال پوره شي 2 کال پوره شي یو کال پوره شي بس دا سنی ده دی وخت کې دی هغه دوغه خون راځي یجزء فی ذلک یجزء جزاء نه ده جزاء کافی کیږي بده کې السنی او سنی فصاعدا یدین زیت مروي البته دا ان شاء الله وزحیه کې وایو کچری ګډ د شپږو میشتو یا زیتو د کال نه کمو هغه غټو د کال ولا ګډانو کې چې ودرو پته نه لګیدل باغیم کیږي خدا صرف د ګډ خبره ده چيلي بل څه نه ده الا من الظن فإن الجزع منه يجزأ فيه جزعا بك جائز ده والجزع من الظن والماض ما له 6 اشهر اڅو کوئی چې دینم زیت وي وانما يجزأ الجزع من الظن اذا كان بحيث لو اختلط بالصنايع كصنايع وسره ودرول شي کال ولا وسره د بنادر معنی به مشتبه کیږي چې دا پکې کم یو دی دا کم عمره والذكر من الظن افضل من الانثى يستويا کچره غوخه کې قیمت کې برابرو نو به بدی ګډ چيلي کې نر بهتره دی ها کله چا غوخه زیته و د چا قیمت زیته ولا غ بهتره دی به کې قیمت یو شنو چا غوخه زیته و بهتره دی اگر دواړه برابر به په کې دا مسله ده دریم نمبر کې ده خلک دا دریم ولا مسله کې یمنس کې دوه بریدي تاسو په قرباني کې ان شاء الله را بچی دا قصه کا ال د خلکو نوري والانثى من البقر افضل من الذكر اذا استويا غوا میخه کې وي مؤنث بهتره ده دام دریمه مسله ده د چا چې قیمت زیات وي هغه بهتره ده نر او مؤنث کې به کډوالو قیمت برابر وي چې غوا خزیت هغه بهتره ده نرسو او که قیمت هم برابر وي غوا هم یو شان وي نبه مؤنث بهتره ده مذکر په مقابله کې غواګانو کې والجواميس كالبقر در بقر به حکم کې يجزأ في ذلك كله الثني فصاعدا الا من الظن فإن الجزع منه يجزأ فيه مگر قد باقي کې شپږ میشتو نچزیت یو د کال لکم شپږ میشتو یا زیت یو د کال لکم یم کافی کیږي خو چې غټ وي دویم شرط عدم العيب تاسو لکبر وګورئ فقها وایي چې عیب فاحش چې د مانع ده د قرباني د بار او د هدیه د بار او عیب یسیر چې د مانع نه ده دومره باندې پوي شټول وسوال دا دی چې عیب فاحش کم دی عیب یسیر سره عیب فاحش تعریف څه دی ندی کې وس څلور رائے جوړی شوې دي یو رائے چې د نسب نزيد عیب وي بس دا فاحش دی
دویمه رای دا ده چې ربع نه زید شي فاحش دی. د امام محمد رحم الله رای، بل د امام ابو یوسف رحم الله. درېمه رای عیب چې ثلث شي یا د ثلث نه زید شي بس دا فاحش دی، به نه کېږي. نصف نه زید شي نه به کېږي، ربع نه زید شي یو کې انتهایی فرق دی، بلکې لږ تنګي شوله څلورم ایسه خراب شوله یا زید بس نه به کېږي. موږ وایو د ربع لپاره حکم د کلی ځای په ځای لکه مسه کې. او درېمه رای ثلث او ثلث نه زید دا فاحش دی. او څلورم رای د ثلث نه زید فاحش دی، ثلث او ثلث نه کم یسیر دی. دقه مفتابی رای ده. تاسو پیږئ امام صاحب نه نقل لکه نو قربانی کې چې کوم حیوان کې پکم عضو کې عیب راغلو کدا عیب ثلث یا د ثلث نه کم بس یسیر دی قربانی به کیږي. او کچری ثلث نه زید تو به کثیر به قربانی لیکيږي فاحش وي. اوس راځي ولا يجوز في الهدي مقطوع الاذن چې وګونه کټوي ټول بټوله کټوي یا د سره وګونه نه یا یو وګ نه چې دواړه کټوي عیب دی. ابه ان شاء الله تبه موږ صحیح کې قاعده وایو تاسو ماته لګ متوجه شئ. اغه حصہ کټوي هغه حصہ ټول کټوي یا د ثلث زید کټوي دا به عیب وی قربانی به بنه کیږي هدی د بارے منه کافی کیږي. اغه حصہ یادو کما چې مقصود وی په خوراک کې او یا مقصود وی په زینت کې دا دوه ټکی په خیال یاد ساتئ ښا. مقصود په خوراک کې مقصود په اوس چې انډې نه وي تباک نه کوي غیر نورم خوراک برابرۍ غوخه زیاتیږي او زینت هم پټي پته نه لګي بس کني مصالې ولا او تواچوا ګډه راوستي او به چې موږ د ګډ نه خلا بار مړو سرول را سرول انډې دی ولوي دي غان دې واسي وته سرولې اچولې هغوري نو که وګونه ټول کټوي یا یو وګ کټوي پورا نو نسب عیب دی، نسب کمی دی پوهیږو کنه. او یا وګونه نه بالکل نام عیب دی. او کلک کټو نو بس قسم اوس وخت یې وکړه ثلث یا د ثلث نه کم خیر دی او کزیتو بینه کیږي. ولا اکثرها ولا اذن لها خلقه غیم نه کیږي. ولا من لا اذن لها خلقه واما اذا كانت صغيره كغونه واړی بس به خیر دی. ثم الذاهب من الاذن ان كان الثلث او اقل اجزا عند ابي حنيفه رحمه الله دا مفتابي راي په وخت من ذکر کړل خیالم ده کنه. فعلى هذا الثلث في حكم القليل وعند ابي حنيفه رحمه الله ايضا اذا كان الذاهب والثلث فما زاد لم يجوز. دا درې راي من ذکر کړل. دا اول چې ذکر شو څلورم او دا څو مشوله درې راي شولا. وقال ابو يوسف رحمه الله ان كان الباقي من الاذن اكثرها جاز كاكثر باقي وي وان ذهب النسب وبقي النسب لم يجوز. د دې ابو يوسف رحمه الله قول سيد ويغو بكنا يو درب ولا مشت ان شاء الله تعالى ابي التوايوخ وزحيك. ولا مقطوع ذم لكي كتوي نمفتابي راي موافق كثلث یا ثلث نه کم کټوي بس خیر دی او کدی نه زید وی عیب دی. ولا مقطوع اليد مخکنی خپې کټوي ثلث یا ثلث نه کم خیر دی خو کزه ته کټوا بنه کیږي. ولا رجل شاتنی خپم دغه حکم دی. ولا ذاهبه العين او سترګې نظر به نه تله سترګې نه وایوا ام نه بکیږي یا وا نظر بکې نه ام نه بکیږي. او که نظر بکیو حکمو نو که ثلث یا د ثلث نه زیات کم خیر دی خو چې دین ثلث کم یا ثلث نه کم خیر دی خو که ثلث نه زیات نظر کم به نه کیږي. هغه طریقه به څنګه معلومو ان شاء الله تبه بیانو هوا یوري ناسب وکړو. دا کوم چې سترګه کې عیب دې دی به ول پټکو او به ورته غیا کید وګه به کو وګه نو به ورته لوري نه غیا کید کرامن نه والا نو معلومیږي د خې سترګه نظر هغه پورې لاندې لګي د دې صحیح سترګه نظر لاندې لګي نو چې کوم ځای نه رامن ډکړل نو پته ولګیدل د دې ځینې هغه پورې نظر لګي به دې صحیح سترګه نشانه به واچو به بوله د بل سترګه پټکو دا عیب ولا سترګه به کولاو کو نو به د غیا بورورو لاندو
دا کوم ځای نه چې تر منډه کله به دواړو زینو کې نشانی واچو به دغه مخ کې نشانه سره وزن کو چې څه حساب دی نو که رسول نه زیات فرق پکيو به نه کیږي او که رسول کم به کیږي نه رسي به اسی بالفرض امخ کې بدرې غزه کې لیدل او دا اوس دو غزو یا زیات کې ني مسول سره کم نقصان دی کو دو غزو نه کم کې لیدل به نقصان زیات دی اسی مثال می ویلو کا دغه شان د بوزي خبره ده دغه شان د ګډ لم خبرم ده ولل عجفا غي د ویل کیږي چې بيخي کمزورې شوی او مذبحخانه تم نشتلله مغز یړو کې ختم شوی دا به وایو ولل ارجاء والتي لا تمشي للمنسك منسك ته نشتلله دومره ګړی نو ګړه کې حکم دار کې یو دوخ په نوي یا ګړی وي دریخ په نوي یا ګړی وي نه بګيږي او کې وخت په ګړه وا خدا خپل پویګو کنه دا خپل لګول ازمکه ته مزه لیکو اوس به بکیږي دا یو د خپل خراب ده خو لګه خراب ده او که مزل کې د سره د خپل لګول نه به پورا وزو خراب ده ښا به بینه کیږي مطلب دا دی چې وس د سلس نه زیات ده خراب ده ته چې لګه د خپل خراب ده نه دا ځان نه ځان حسابيږي نو چې کله خپل لګول به مزل کې نو به داسې وایو چې لکه سلس یا سلس نه کم خراب ده دا ځان لغپا او کني لګول به وایو چې زیات خراب ده بینه کیږي لنډه دا ضابطه لیکلي ولا يجوز في الهدايا الا ما يجوز في الضحايا هدايه کې د سيدي ولا يجوز في الهدايا الا ما جاز في الضحايا خجي وهذا وصدا یو خبره کوي د عیوب چې کله د مخ کې نو الوه بن کیږي او چې کله موږ ذبح کول دی وخت کې به عیوب پیدا شو دا سبق نه کوي ذبح په وخت کې کله چاړه باندې یو ځای ولګي کله بل ځای کله سترګې په ولګي تی وګرځيږي دا سبق نه کوي وهذا اذا كانت العيوب موجوده بها قبل الذبح اما اذا اصابها ذلك في حاله الذبح بالاصرار وانفلات السكين فاصابت عينها او كسرت رجلها جاز لان مثل هذا لا يمكن الاحتراز عنه لان دا الضرورات تبيح المحظورات قاعده بجاری کو 20 خسی چې د دې کې باندې قربانیم جایز ده هدیم جایز ده خسی ځکه هغه مقصود دی بغوخه کې او نه زینت جوړي خو ښکاری نه خود شرم شه دي لأن ذلك بلکې هغه چې نه کنه خسی چی انډینی یا شی نه خاص کر چندینی هنورم پړسیږي غوخه مزیداری کی دریمه مسله ما تجزئ فيه الشات وما تجب فيه البدنه کم کې شات کافی کیږي او کم کې بدنه واجب ده دا قسم مخکې شوی و صرف دو صورتونو کې بدنه واجب ده بقیا ټول کې شات کافی کیږي والشات جائزه في كل شيء الا في موضعين يوم طاف طواف الزياره جنبا او د دې په حکم کې چې څوک د هیڅ په حالت کې وکیم ده نفاس په حالت کې وکي هم دغه حکم دی مسله دا د فقهاوی چې کله د خزي هیزو او طواف زیارت نه کړي او پلیټي نو څه طریقه دی وکي چې د خپل پلیټ روستو کی طواف زیارت خو اټ حکم دی او که څه طریقه نه کېدله نو څوډي روپۍ په راځي کې بیزان لا باقاعده راځي لانجو ته جوړیږي نو کې به د سیو کې ځان نکله کا کپڑا تاو کی اب هیڅ په حالت کې طواف کی چې ته مسجد ګندنه کی نو بس سید بدنه و بلازم شي او فریضه به پوره شي همدغه شان دویم ومن جمع بعد الوقوف بعرفه وقوف عربين بس او د حلق نمخ کی جماع وکړه فإن ولا يجوز فيهما الا بدنا قبل الحلق والطواف فإن الراجح وجوب الشات لو كان بعد الحلق دا خو ویلو کنه که بعد الحلق به خو صرف شات دی او کچری د وقوف عرفین مخ کی وکی نو به ک بیخي مخ کی وکو به خاص هم شات بلازمی کی حرام کی کړي دی وتی او که وقوف عرفی د عرفی پورې مخ کی وکړه به خو ته حج ته ختم شو خجی
دیمه مسله دی عنوان کې والبدنه والبقره دا خبرم ازحی کم د دلتم دا د وکسانو نه کافی کیږي غټ حیوان والبدنه والبقره يجزأ كل واحد منهما عن 7 انفس خدا شرط دار چې دا څومره کسان دي کنه شپږ دی ودی پنځه دي څومره چې دي د ټولو نیت د الله د رضا وي اگر چې مختلف وي یو بګي ماشوم لاقیقه کيم سیدا یو بګي قرباني کوي د غټ اختر ولم سیدا بل بګي دا شي کيم سیدا دا ټول د الله د نزدېکت نیت دي اذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة فاذا اراد احدهم بنصيبه اللحم کله چا د غوخي اراده او غوخه مقصود وا نو به د باقیو نم نه کافی کیږي دا غو نشولا دی وخت د وجنه مرګره بسې ګوري ولو اختلف وجوه القرب اگر چې وجوه قرب مختلف في سباق نه کوي ها اختلاف د وجوه قرب داري به يريد احدهم المتعه والاخر القران والثالث التطوع ځکه بهر حال مقصود یو دی چې الله رضا ده والسؤال دا دی چې صبح د بدني افضل ده کشات افضل له و مېسه ده وا اوخي افضل ده کشات نو جواب قلت ما كان اكثرهما لحما فهو افضل دا خبره مخکې کړی وګه څلورم بحث احکام متفرقه للهدي توجه جی د درې قسمه هدیونه خوراک کول جایز دي اده دمي تمتو دمي شکر چي دي دمي شکر بس خبره ختمه او دمي شکر خود ودی کنه یو د تمتو ولا د بار دی او قران ولا د بار دی او یو نفلی هدی چرا نو بس مجموعي تور درې شور دي نه خوراک کول شي د دین اله دین خپلم خوراک کول شي په مالدار مخړل شي دین علاوه چي دي اب صرف فقرا خوري هدا جنایت ولدي خو یو به کنه او دې کې به افضل ادا ده ک د اوزحی بشانکارو کې د افضل د چيوي سزان تبریدي یو یې فقرا ولور کې د سی وایا یو یې خپل اخري دوا او درې مې ذخیره کې یو وای درې مې خپل ملګاونډینو مالدارانو لور کې تحفتن هدیه کې نیوي سوخري یو فقرا لور کې او د درې مېسا ذخیره کې یا دبل صورت هم بګې دي چې کوم گاونډینې مالدار دی اوله به توري هدیه ورکی مالدار ول څه شی ورکول اولا هدیه وي ورسره صدقه وي او فقرا ول ورکول اولا څه صدقه وي دا فرق دی بګې او کټول ځان لس خوري ام سیدا بهر حال مستحب دار چې خپل دي خوراک وکي کټول صدقه کوي سیدا او زه بشان حکم دي ويجوز الاكل من هدي التطوع نفلي والمتعه والقران هذا ذم شكر شدوالا ولا يجوز من بقيه الهدايا هدايه كدي ويستحب لو ياكل منها لما روينا فلدي خوراك وكي وكذا يستحب ويتصدق على وجه الذي عرف في الضحايا هغه طریقه دی وکي کوم چې ضحايا وکي له وخت ما بیان کړل بل يستحب الاكل لقوله تعالى فكلوا منها خود دینه مراد هغه چې حرم ته هدي رسیدلی لکه حرم کی که حرم نه مخ کې شي مسله را روانه ده نبی نه خپل خلل شي او نه په مالدارو خلل شي به صرف فقرا اخري نه مسله را روانه ده دیمه مسله بدی عنوان کی التوقيت بالزمان او درېمه التوقيت بالمكان لګ متوجه شي خبره مخ کې کړي و د نفلی هدی چې دا او د متعی او د قران والا شدا یعنی د تمتع او د قران دا به صرف یوم النحر کې کو یوم النحر نمخ کې څوک کړی د سر ادا نشوله ځکه لا د نفس وجوب سبب نه دی موجود شوی یوم النحر دغه نفس وجوب سبب دی نه رسېږي او کچری یوم النحر معنی وکړه به سید او کوي نه کړه رستو شولا نوم سید هو دم ور سره په لازميږي په تاخير بوجه بدم لازميږي نور ادایګي به وشي کم بقایا هدايي دي هغه د امام سے بنس په کم نه کې شي کولای شي یعنی مکان په اعتبار سره زمان په اعتبار سره باغی کې توقید نشته چې دغه ورځو کې به کوي
خدن لګي بوې شو کنه ګوره مسله راته دا بیان کړله د نفلی قربان هدیه او د دمی شکر دواړه قسمونه خپلم خړې شي مالداران باندې خړې شي صحیح شو ور بصیرت او باقی چي دي هغه نه خوراک د خپل یا مالداران نشي کولای فقرا باندې وکړي دویمه نفلی قربانی او دمی شکر دواړه قسمونه د لپاره توقید بالزمان د یوم النحر کې وکړي او بقې نوري چې دی غیر باره یوم النحر شرط نه دی پاتې شول درېمه مسله توقید بالمکان والا ناغه ټول کې مکان شرط دی د حرم په حدود کې وایي دا مسلې تاسو لیکلم وکنه ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران الا في يوم النحر ويجوز ذبح بقية الهدايا في اي وقت شاء بقي هدايا دي كدم الكفارات والنذور وهدي الاحصار والتطوع اذا لم يبلغ محل الک نفلی چې کله خپل ځای ته نه رسیدلی هغه به د جنت ولا بشاند خپل ته نشي خړلې مالدارانو باندې نشي علم ان الدماء في المناسك على ثلاثه اوجه في وجه يجوز تقديمه على يوم النحر بالاجماع جائز ده يوم النحر نه مقدم کی البته دومره چې حرم کی کم اس کم مکان ولا ضرور دي هغه د کفارات او د نظر او د هدي تطوع مسله ده وفي وجه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر اجماعا وهو دم المتعة والقران والاضحيه وفي وجه اختلفوا فيه وهو دم الاحصار امام سبنزمان يجوز تقديمه يوم النحرنا او صاحبين وي لا يجوز لا مخ تیر شوی وخت امام ابراهيم مفتى به و کجی مخ کی راځي الاصل ان دم المتعة والقران دم نسك متعيه وده قران ولا دم نسك ده بخلاف بقيه الدماء فانها دماء وكفارات وفي الاصل هدايه ذكر كل ده موجود باوالا يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر نفلي يوم النحر محكم كول شيء وذبح يوم النحر افضل البتاد يوم النحر ولا ورز ولا افضل ده عدالت معلومیږي دا چې نفلی ذبحه دا به صرف یوم النحر کې واجب ده د سه معلومیږي کنه بهرحال د نفلی هدي د بار مفتابي راي دا چې دا یوم النحر نه محکم کولای شي دریم ولا يجوز ذبح الهدايا الا في الحرم مکان به اعتبار سره ول حرم ضروری دی من مولي صاحب دا خبره مخکې کړي و عالم ان الدماء على اربعه اوجه تاسو لک بر وګورئ بعض دمونه هغه دي چې هغه زمان مکان دواړو پورې خاص دي هغه د تمتع والا ده قران والا ده او احصار د امام صاحب درای موافق ده هو دم المتعه والقران ودم الاحصار د صاحبانو بنظمان عندهما او دویم مکان به اعتبار سره خاص ته زمان به اعتبار سره نه ده مکان به ورلې زمان کار یو او د جنایات ولدي او د امام صاحب بنظمان دمي احصار ده او دریم زمان پورې خاص ده مکان پورې نه ده د اټ اختر ولا قرباني د زمانه پورې خاص ته مکان ولا نشته ارزي کی او څلورم چې و پورې نه ده خاص هغه د نظر والا ده رسول نبی څلورم مسله دی عنوان کی کچری صدقه کوي بچا به صدقه کوي وای بچام صدقه کې د حرم مساکین دی او که د حرم بار مساکین دي البته د حرم او مساکین باندې صدقه کول افضل دي ها کنور مساکین د دیو نزيت محتاج او به په افضل دي ويجوز ان يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم بنزما ولا يجب التعريف بالهدايا الک هدايا او کې تعریف کول څنګه دي تعریف څه ته ویل کیږي د هدي حیوان ځان سره عرفات ته بوتل خلق تم خودل نو دا واجب نه دا یو مسله شولا جایز ده کنه بلا کراهتا نه کده دم تمتو قران ولی جایز ده ځکه هغه د خپل ګناه اظهار نه دی کول بلکې به تور شکریا خلکو ته خودلی او کوم چې نور دمونه دي د جنایت والا
هغه ځان صرفات لبوتل دا مکروه دي ځکه خلکو ته دا خودل دي چې ما دا ګناه کړی دا حالانکه ګناه کار کول خو ټیک نه دي برحل ولأنه دم نسك فيكون مبناه على التشهير إذا سلب دوا يدي بخلاف دماء الكفارات لأنه يجوز ذبحها قبل يوم النحر ولأن سببها الجناية فيليق بها الستر پردبك بكاردا فإن عرف بهدي المتعة فحسن هداية كدي شپغما الک با اوخ کی نحر افضل دي او بوا او ګړه بزکی میخه کی ذبح افضل ده ان شاء الله دې به بیان کوم نهر معنی یو خپل وتړي او دې کوم دې کې چې د مری اخیره د دلته رګون راجم شي په ولاړ ولا چاړه باندې د غزي وي بسینه دې روانه شي نو کدا نهر په نورو حیواناتو کې کيم ذبح کیږي کرګونه کټ شي خو اولانه دغه شان افضل پکې نه ده او نور حیوانات دا په مری باندې کټ کوي کم از کم امام سے باندې درې رګونه کټ شي بهتره ده څلور ولا کټ کو کوخ سره چا دا کارو کوم سیدا افضل هغه کې نهر ده وفي البقر والغنم الذبح برحل کوخ کې څوک ذبح او کې مکروه او کې د باقي حیواناتو کې نهر وکي نو مکراهت پیدا کیږي وما مسألة والأولى أن يتولى الإنسان ذبحه بنفسه خپل ذبح وكي خدای له چې ذبح صحیح طریقه باندې پیژنیم اذا كان يحسن ذلك الاصل ان التولى في القربات اولى اصول هدايه دي او کني شي کوله به دي بل تبريدي خرابي نه کی اتم مساله بدی عنوان کې ويتصدق بجلابها وختامها اکم کپڑا چې دابم صدقه کوي او کم شی چې ورچولې څه وته ویغه تا ختام لګام چی دا هم صدقه کوي چې کله دا یغي سره خستې کا او دغه شان کم قصاب ول ذبح کوي غل وجرت ور کوي او د دین ور کوي نشي ور کوي کور کړلو دغه موافق پیسې به صدقه کوي تاسو ویږي ولا يؤتي اجره الجزار منها خنو څرمنې سره به څه کوي دا به ان شاء الله قرباني کې وایو څرمنې د بس خپل استعمال ول شي څه به کوي څه قسم لوخه دي جوړي جانماز سے جوړي او که بل له ورکه یې نه څرمنه غریب له ورکه ولې شي مالدار له ورکه ولې شي او کچري خرڅ کړل پیسې دي نو پیسې به صرف چاله ورګي فقیر الله مالدار له نشي نعم مسألة ومن ساق بدنة فسر إلى ركوبها ركبها وإن استغنى عن ذلك لم يركبها بيزان سے هدي روانه کړی دا مثلا تمتع غيو قسم کې ځان سره هدي بوزي ندی باندې سورېدل شي کنه نو کچري ضرورت ورته نه دي سوريږي او که ضرورت ورته به سورېدل شي فسر إلى ركوبها ركبها الضرورات تبيح المحظورات شلم ماذا وإن استغنى عن ذلك لم يركبها نو که ضرورت ختم شو بس بیا ماده به ولګو ماجاز له وزرن بطل بزوال او که ضرورت نو بس به ویسې نه استعمالي لسما کچری د دې پيو پي د دې هدي د قرباني قصې ټولې ښا تاسو به ان شاء الله د دوه زینو کې د حیواناتو صفات ګورئ یو د حج مسله کې هدي کې یو ولتا فتاوو کې چې ګورئ کله کله اختلاف ذکر کوي زموږ فقها د چالیکل مختلف کړي نو وی ګور بلانکیزه کې د هدي په بیان کې مسله د سلی کړي د قرباني کې د سلی کړي کچری پي بکیونه به نو بس وای نه دی رال وشي او بده ولا بغلان زوا چي بس غي د تکلیف نه خبره به ختم شي خدا الله چې کله ذبح ته نږدې ټیمو او که ذبح ټیم لريو بس به دی رال وشي که صدقه کوي دي ان شاء الله دې کې به خبره کو او دا دومره لنډ نه دا صرف یو حکم دی که خپل ساتلې د قرباني ته کړله یي هدي ته کړله او یي اخیسته ده او نیتی روستو کو دا خستلونه یي اخیسته ده نیتی مرله کړې ده خو یا منحر نمخ کې ده یي انا منحر کوم واخستله بنیت واخستله د قرباني بنیت خو خوراک په خپل کوي نو دې کی ورای ده او علماء ته ترجیح ورکړي چې درڅ دې استعمال ولې شي
که خوراک خپل نه ورکي ایام النهر کې خستی یو قید قربانی بنی ته خستی دو قیدا خوراک بار نه کوي درې قیدا په دې صورت کې با پي دا حکم دل چې بیانېږي وإن كان لها لبن لم يحلبها ولكن ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن وبابا بيوشندي چلکاو چوته وي لبن به بنشي انزم اخره مساله حكم الحالك والمعيب وما قرب من الحلاك کم حیوان چې هلاک شي یو کم کې چې عبره شي دوا او کم چې هلاکت ته نږدې شي درې وړو قصې کوي اول د هلاکت والا کچا ځان سره حد روانه کړي او نفلی وا هلاک شول بس قصه ختم شو نفلی قربانی کده چا نه مخ کې ورځ کې مړ شي بس دوباره به بل قصه نشته فقیر سړی چې وا خستی چې له خستی قربانی د بار مړت شولا یم النحر نه مخ کې بس خبره ختمه بل بنشته نو کده د مړ شول روانه کړي د بس خبره ختمه وې شو بي او کشری واجب و به واجب هدی وا نو بس ببل د دې بځه ودرې ښا او دا کوم چې مړ شولا که ذبح کړي نه مردار ده نو بس به خو مردار ده او که ذبح کړي بس به خپل شو چې څه به کې د مسله روانه ده یو مسله باندې پوه شو کنه که نفلی بلاره کې مړ شولا بس قصه ختمه او که واجب مړ شولا بل به دې بځه ودرې دویمه مسله د عیب وکه بکراله عیب بکراله کثیر عیب کم چې مخ کې دیر شو چې هغه باندې به حد یې نه صحیح کېدل قرباني به نه کېدل نه کې بکراله بس دې به بل ودرې او کم کې چې براغله بس هغه خپل شو څه چې پکې کولې شي پوه شو به تو شولې دوا وإن أصابه عيب كثير أقام غيره مقامها وصنع بالمعيب ما شاء پوه شو به او دا حکم له دی چې غیر دې بدی بځه ودرې چې سړی مالدار وي که غریب وي کنه اگر بار جنم کافی ته به قرباني کې منګل راشي یو سړی مالدار غریب دی ځان له چیرې ګډه خسته دی او هغه کې پیدا شو د سیب چې هغه منی قرباني نه کیږي نو مدته ته امداز په حق سبق نه کوي پتا نشته ریاسه اصل کې د چې واخصه لکنه دا فیری نظر دی نظری ګوي چې منلو دا به ذبح حکومه نو مدقه بده متعین شو لکه په کې راځي سبق نه کوي هم دا متعین ده ها کمالدار ما هغه کې براله به بل اخلي او دا واپس خرڅولې شي به او که فقیر بل واخستله او دام د نو دواړه به لازم دي څه اخلي زکه دا خستل چې دا فعل د نظر دی پوهیږو کنه به معیب خپل شول څه چې پکې دوا هلاک شولا عیب بکراله دریما که هلاکت ته نږدې و دا ویلو کنه واذا عطبت البدنه في الطريق قربت من الهلاك هلاکت ته نږدې ده نو کچري نفلی ده نفلی بس نحر دي کی او کوه میخه د ذبح دي کی او دی غاړي ته کوم ناله چولې کنه وینه دی باغی اومږي دا دې لپاره چې خلکو ته پته ولګي چې بيد دغه شان لاره کې بیمار شوی و ذبح کړي دا او د دې خوراک صرف فقرا ولا جایز دي صرف فقرا به تی خو دا دې لپاره دا کارونه وکي بلکې دا غي د اړخ چې دا بم په وینه باندې ککړ کی مالدار به ځان بچ کی وإن عتبت البدن في الطريق فإن كان تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحة هذا تربم لبينوي ولم يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء خپل منشي خپل مالدار هم دي ولي مولسب دا هدي علاوه شهرم در رسیدلې ول ته نه در رسیدلې نفلی هدي نه ده پوره شوی او کچري واجب وا او لار کې د قشن ذبح کړل نو بیا خو د دې بځه مخ کې قاعده ویل بل به ودرې کنه او دا خپل شو نو خپل هم خلای شي به مالدار هم خلای شي اقام غیرها مقامها وصنع بها ما شاء ویږي کنه برحال څو مسلې شو لري اوله مسله کوم و چې هلاک شي نو که غریب وبله بنشتا کمالدار وبله به عیب پکې رااله که غریب هم د غری ذبح کې کمالدار دې به بل ودرې او دا دریمه چې دغه ذبح کړل هلاکت ته نږدې ولنې دواړو مسلې په وسلګوا نو که فقیر بل بنشتره
دا کوم شي د دین خپل نشي خړلې هلته نه رسیدلې او کوم مالدار او بل بشتا او دا خپل شولا په دې چې څه کوي خاتمه د باب کمی هدیه تبقلادا چو کمی تبینا چو نو وی درې و تبې چو زکه دا نسک دی نو کدی کې اظهار وشي د ګناه اظهار نه دی د عبادت اظهار دی کم کم دو د می شکر دی او یو د تطوع والا ويقلد هدي التطوع والمتعه والقران او باقی دري ولا يقلد دم الاحصار مجهوله معلومه صيغه ولا صحیح کیږي ښا ويقلد هدي التطوع والمتعه والقران ولا يقلد دم الاحصار ولا دم الجنايات وجه الاصل ان الستر اليق بالجنايات امخ کې ویلو کنه امخ التخو الستر مسله ګنا نشته اعلم ان كتسن قيدم ویلو ولانه دم نسك فيكون مبناه على التشهير ورسره دا مسله ځکه چې دا قلاده و صرف بدني ته چي چلې کې غړي ته بنا چي حالت د عادت نه عرف نه دی داغي او نبی عليه السلام د سیکړیونه صحابه د سیکړیو